چې د چا سره هم مینه محبت وي د قیامت په ورځ به دا انسان د هغه سره یو ځای وي، ملګری به وي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی نبی علیه صلوات وسلام له راغی او تپوس یې وکړو چې یا رسول الله کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم. د الله رسول ته د هغه سړي په باره کې څه وایي چې هغه د یو قوم سره مینه محبت کوي خو هغو ته رسېدلی نشي. نبی علیه صلوات وسلام ورته فرمایي چې المرء مع من احبه، انسان به د هغه چا سره وي چې چا سره مینه محبت کوي. و حدیث مبارک راځي نبی علیه السلام فرمایي من کسر سوا د قوم فهو منهم، کم انسان چې د چا ډله زیاتوي دا د هغو ملګری دی. نو ته مثلا غریب یې، ته دا وایې چې مال الله رب عزت مال دولت را کړی وي او ما د الله رب عزت په لاره کې انفاق کولی، صداقت مې کولی. دا شانتې یو سړی دی هغه الله رب عزت علم ورکړی دی، هغه د علم په رڼا کې د دین خدمت کوي. تا سره علم نشته دی، ستا زړه دا غواړي چې زه عالم وي، تا مینه محبت د علماو سره دی، د قیامت په ورځ به الله رب عزت تا د علماو په ټولګي کې او په ډله کې راپاسوي. دا شانتې ته یو تاجر یې خو صادق کې حدیث مبارک راځي اتاجر صدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. کم تاجر چې سیده وي رښتیا وایي الله رب عزت په اداره بختورو خلکو سره پورته کوي. نو زه او ته که دا غواړو چې مثلا الله رب العزت ما او ته په خپله خو کمزوري یو خو د خور خلکو سره په قیامت کې راپورته کړي، نو د هغې لپاره ضروري خبره داره چې زه او ته په خپل ځان کې د ښو خلکو عادتونه او کارونه پیدا کړو.